احترام حضرات علماء کرام، صدر مجلس دارالعلوم معارف القرآن محتمم و بانی جناب حضرت مولانا جانزادہ صاحب، دغه مدرسے تمام اساتذہ کرام، پدی مجلس کی تشریف فرما علماء کرام، طلباء عظام، مخامخ ناستو غیرت مندو پہ اسلام مینو، پردہ کی پردہ نشینو میں آندو خیاندو، فاضلاتو، متعلماتو، عالماتو او دغی فاضلاتو تمام رشتہ داران، والدین، مشران، سرفرستان، زمونږ دی مجلس ته انشاءاللہ ډیر جیت خلی خیسته علماء کرام راغلی دي او څه زمانه وړاندې قدرمنو چې کله هم یو انسان په یو لاره کې محنت شروع کی نو د هغه محنت ثمرات الله ښکاره کړي. مولانا جانزاده صاحب د دغه مکان او د دې تعمیر چې دا زمونږ ستاسو مخې ته دی، د دپاره شپه ورځ سوچ فکر هلې ځلې محنت جستجو کوله. الحمدلله ستاسو د خلکو په تعاون او په مدد او د هغې په محنت باندې خدای تعالی هغه تعمیر وکړو. الحمدلله وایي انشاءاللہ دا باقی چې کم کوس پاتې دی دا به هم خدای سر ته ورسوي. د یو څیز بنیاد ایښودل ګراني او یوازې دا نه ده چې تاسو ته یو ښایسته بلډینګ تیار کو، یو ښایسته مدرسه راته ودروله، بلکې دې سره هر کال الحمدلله طالبات بخاری شریف ختموي، ناظره کوي، تجوید کوي او علمونه کوي، او هغه سلسله هر کال مونږ وینو چې زمونږ د بچیانو په سر باندې صادرونه کېښودي شي او چادر پوشي وشي، او هر کال زمونږ په دې علاقه کې خدای د دې مدرسې د برکت عالمان پیدا کړي، حافظان پیدا کړي، مجودین پیدا کړي، او انشاءاللہ چې دا سلسله به تر قیامت جاری او ساری وي انشاءاللہ وایي. دا کار د صحابه کرامو امام ذهبی رحمه الله تذکرۃ الحفاظ کې لیکلي چې د صحابه کرامو یو څو کارونه شریکو. یو دا چې جهاد به کو، بل دا چې دعوت به چلو، درېمه دا چې تعمیری مساجد به کو، جماعتونه مدرسې به جوړولې. دا د هر صحابي میشنو، او په هغې مدرسو جماعت کې به خدای تعالی د هغې کلي علاقې ماحول جوړ کو، نو هلته به درسونه کول او په درس کې به شاګردان کېناستل، او هغه شاګردان به بیا مدرسې او جماعتونه او درسونه چلول، او په دغې طریقه به په هر کلي، هر محله، هر علاقه کې به خدای دیندار پیدا کړل، حافظان به پیدا شو، نیکان به پیدا شو، حاجیان به پیدا شو، اورورا مجاهدین او داعین اسلام به پیدا شو، یو ښکلی ماحول به جوړ شو. دا د صحابه کرامو طریقه وه، او الحمدلله هغه طریقه مولانا جانزاده صاحب څنګه زمونږ د دې علاقې نور علما محنت کوي، دقه رنګه یو کردار او کار دوی مدا کوي، او خدای په دا علاقه آباد کړه. الحمدلله وایي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په صحابو کې هغه صحابي و چې قطب الاقطاب شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې د علم په صحابو کې منل شوی علم. حضور پاک علیه السلام مبارک پوي چې قرآن د عبدالله ابن مسعود صاحب نه یاد کې رضی الله عنه، رضیت ما رضا له ابن ام عبد، ز پیغمبر هر چا د پاره په هغه خبره راضیم چې په کومه خبره هغه ته عبدالله ابن مسعود راضي شي. د علم و عرفان او د علوم نبویو بوجه وا،
الله ورته علم را جمع کړو. نو چې د حضور پاک خوخو نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې زمام ډیر خوخو. یو ځل د کوفی خلک راغلل د بغداد، عمر فاروق صاحب ته کېناستل چې ته مونږ له د عبدالله ابن مسعود راکا چې دی مونږ کوفی ته بوځو، دی مونږ بغداد او علاقې ته بوځو چې هلته زمونږ بچو ته مدرسه شروع کړي. نو هغه ورته وی چې دی خو زما ډېر خوښ دی، تاسو له نشم در کولی. هغې ډېر اصرار او ډېر زور ولګاو. بیا ورته وی چې ښه زه خپل ځان باندې تاسو له ترجیح در کوم. د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بوزه چې دی لاړ هلته جماعت مدرسه درس آباد که حلقه ولګوله. بس دغه رنګ قاریان مولیان طالبان طالبات دا به په مزه مزه زیاتېدې. چې څه وخت تیر شو حضرت علی المرتضی رضی الله عنه لاړه چې وی کتل د هغه زمانه کې نو بغداد او کوفه او بصره د حافظانو عالمانو او مفسرینو محدثینو ډکه وه. نو حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ورته د زړه نه دعا وخته وی خدای دې عبدالله ابن مسعود سره خو کی چې ټول کوفه او بغداد یې راته د نیکانو خلکو ډک که. دا د دغې مدرسې او د درس برکتو چې ټوله علاقه الله پاک ډکه کړه. نو څوک پیدا شو تی؟ حضرت انس ابن مالک تی پیدا شو، حضرت الاقمہ رضی اللہ عنہ تی پیدا شو، حضرت ابراہیم نقی تی خدای پیدا کر، حضرت امام ابو حنیفہ امام حماد تی خدای پیدا کر، حضرت امام قاضی ابو یوسف امام محمد امام الظفر تی خدای پیدا کر، مجاہد ابن عمر سفیان سوری سفیان ابن عینہ خواجہ خواجگان حسن بصری رحمهم اللہ اور پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی اللہ رب العزت پیدا کر، جنید بغدادی خدای پیدا کر، امام غزالی خدای پیدا کر، دا سے بیشمار محدثین فقہا چھ اللہ رب العزت پا کوفہ پا بغداد کے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا جماعت دا درس دا مدرسے دا حلقے او دا قرآن او دا فقہ او دا تفسیر دا علوم او دا محنت دا برکتا خدای دا سے خلق پیدا کرل لکا سنگا چی مکہ و مدینہ دا تمام اسلام و اہل الاسلام مرکزونو دا قرنگا پا دنیا کے دا مکی و دا مدینی منورین پس کہ دا مکی و دا مدینی دا پس دا بغداد و دا کوفی خلق دا تمام امت مسلمہ دا پارا اللہ پاک دا علم و دا عرفان مرکزونو دا اسلام مرکزونو گرزو. الحمدللہ ستاسو پا باکرہ کی سو باکرہ کی سم نو قدرمنو چې مکی مکرمی ته محمد رسول الله نه راته کنه نو خدای ابراهیم علیه السلام لم چکر نه ورکو او نه اسماعیل علیه السلام په دغه ځای کې د زمزم اوبو ته پرېښود چې د خپې نه زمزم راووتي او نه د مکی مکرمی او د مدینې منورې خوشه علاقې د حضور پاک د راتلو نه مخکې په سوونه زرګونو کاله خدای داسې آباد کړې ځکه چې دا داسې علاقه وه غیر ذي زرع چې پکې یو شین بوټی نه راخته اوبو پکې نه وي د زمزم اوبو پکې خدای پیدا کړې ځکه چې دې وطن ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم براته هغې علاقې چې پکې شین بوټی نه نن د دنیا تمام سیزونه تمام اسایشونه دا په مکه مدینه کې دي که نه دي یجبا الیه ثمرات کل شی د جهان تمام میوې او اسایشونه او مزې دا الله په دغه ځمکه کې ایښي دي ځکه چې دې ته تاجدار مدینه صافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء منبع فیوز و برکات قاسم العلوم والخیرات جناب محمد رسول اللہ راتھا اللہ گیر چاپیرا علاقہ ورطا آباد اکلا کلچ بغداد کوفہ و بصرہ قرآن ویجاڑوا او دا علم و عرفان منبع و چشمہ عبداللہ ابن مسعود پا کے خدای پیدا کر طول بغداد و کوفہ و بصرہ خدای دا علم و عرفان دا اسلام دا پار چشمہ و گرزول الحمدللہ تا رنگ دا باکروا چې د مولوی صاحب مدرسه پکې پیدا شو مونږ به ماته دا باکره یادم نه وه چې دا لات څه دي دا خو زه ته د مولوی صاحب ډېر وخت نه مې راولي ډېر الله دې ول ډېر عزت ورکړي او چې کله مونږ راشو نو هر کال بل کال نه بدلي هر کال بل کال نه بدلي هر کال بل کال نه بدلي او الحمدلله ثم الحمدلله نن په یو ښکلي ګلشن کې ته به ویږي پانی پت دی که دیوبند دی کانپور دی که تاناباون دی عزتمندو کاندهله ده
که دهلی دی او که اکوڑا خټک دی الحمدلله کم علوم او فنون او قرآن چې الته درسیږي الله ستاسو په باکره کې ستاسو زموږ بچو ته درسیږي الحمدلله وایي دا د خدای ډېر لوی احسان دی تاسو ګورئ دې قاریانو مولیانو ته تاسو ګورئ دې ښکلي لوپټو ته تاسو ګورئ هر کال سخت کال څومره جینکې فارغېږي 11 جینکې فارغېږي په ایمان وایي چې دا مدرسه نه وه تاسو سره به 11 جینکې عالمانې شوې وي دلته خو د الکانو مدرسه داسې نشته که نه څنګه چې د جینکو ده داسې ده که نه نو تاسو ما ته وښایئ زموږ په دې لږ باکرا کلي کې 11 جینکې د علم نه فارغې شوې 11 الکان عالمان شو په باکرا کې نه قدرمنو عجیبه غوندې کار دی خلک وی مدرسو څه وکړل موږ دغه د یو د جینکو مدرسه په باکره کې جوړه کړې ده هر کال د 10 جینکې عالمانې کوو هر کال د 10 جینکې د دې جینې تاریخ وګوره چرته په نیا کې او په سلمه میا کې عالمه نشته چرته په 50مه میا کې حافظه نشته چرته په 200مه میا کې چې کوم دی عالم او حافظه والحمدلله داسې د بخاري ویونکي نشته دی دا ستاسو د دې خړې پړې مدرسې چې ستاسو په 100 روپۍ جوړه شوې ده د هغې برکت دی مکه مکرمه کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د قرآن درس پې کو ښایسته شکل و مزیدار د رسول الله مبارک د تره زوی چې به ناست و خلک به ورته راتل ګیر چاپېره په مجلس کې چې خبرې به یې کولې ملغلرې به یې د خولې نه دوړولې د دې وجې نه قدرمنو الله رب العزت چې د قرآن د برکته په مکه مکرمه کې د عبدالله ابن مسعود په محنت باندې کوم مفسرین تیار کړي دي نو علماء کرام تشریف فرما دي الله پاک په بل ځای کې دمره خلق ندی تیار کړي د هغې مکې مکرمې د محنت او د عبدالله ابن عباس د مدرسې برکتو چې په یوه مکه مکرمه کې په سوونه مفسرین او محدثین الله پیدا کړه حضرت معاذ رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام یمن ته ولېږه ورته وی بما تغزي یا معاذ هلته چې لاړ شي فیصلې به په څه کې هغه ورته وی بکتاب الله زه چې هلته لاړ شم نو هره فیصله به د الله په کلام باندې کوم وبسنت رسول الله او د محمد رسول الله په سنت په فیصله کوم فإن لم تجد وی که په دې کې پیدا نه کی وبالرای نو بیا به قرآن او حدیث ته ګورم او هغې متعلق به خپله رای ورکوم بیا به په هغې فیصله کوم هغه معاذ رضی الله عنه نه په یمن کې چې خدای کوم کار اغشتی دی حیران بشي د پیغمبر صحابه کرام دا د عالم په اطرافو ګرځېدلي دي زما ستا په دې علاقې هم راغلي دلته صحاب بابا کې صحابه کرام دفن دي دلته افغانستان دی زیارت ورته وایي مزار شریف ورته وایي مزار شریف دې کې ټول د سونو صحابه کرامو قبرونه دي دلته چې هندوستان ته لاړ شي استنبول کې عزتمندو او په ترکو دغه علاقې چې هغه د عربو سره ډېرې قریبي دي او د دې علاقو سره هلته وګوره په چینا کې صحابه کرام تللی دي هلته د تاجرانو روپ اختیار کړو د پیغمبر د دین دپاره صحابه کرام زمونږ پېښور 400 ته 3 کرت راغلي دي عزتمندو تاریخونو لیکلي دي او په دې کې محنتونه کړي دي که نن په پاکستان بر صغیر کې خلک ایماندار دي دا د پیغمبر د صحابه کرامو د درسونو د محنتونو برکت دی که نن په چینا کې مسلمان دی دا د صحابه کرامو د محنت او د قدمونو برکت دی که نن عزتمندو ډېر چاپېره په عربو کې وګورې او د یورپي دنیا حالات وګورې هغه سپین او فلسطین او شام او عراق چې ابدالانو وطن دی هغه بخارا او سمرقند او تاشقند چې د محدثینو او فقها وطن دی هغه بغداد کوفه او دمشق او عزتمندو بصره او واسط چې دا د فقها محدثینو او عزتمندو د مجاهدینو او د قاضیانو وطن دی دا محنت ټول د صحابه کرامو دی هغې مدرسې آبادې کړې هغې جومات آباد کړه هغې خانقاه آباده کړه الله فضا جوړه کړه خدای حافظان پیدا کړل خدای پیران پیدا کړل مفسرین پیدا شو محدثین پیدا شو صوفیا پیدا شو حاجیان پیدا شو د ګیرو خالوندان پیدا شو د لوپټو د برقو زنانه پیدا شوې د پردې د عفت د عصمت خویندې میاندې پیدا شوې پاکستان کې پیغمبر نه دی راغلی که دا نن تا ته محنت کاري د صحابه کرامو جانشینان دا علماء کرام
د وخت قلندران، فقیران، مسکینان، بے وسه او بے کسه، بے بجټ او بے پیسو، هغه مدرسې چې برای چت لاندې قالین نشته. الحمدلله سخ کالم پاکستان کې دې قوم ته به 1 لک حافظان ورکړي انشاءالله. تیز وای انشاءالله 1 لک حافظان به سخ کالم ورکړي. زه خلکو ته هم څوک په 1 لک چرګان هم پیدا نه کړي. والله که 1 لک چرګان نه دي که دا چا پیدا کړه نو ماته ووایه. او الحمدلله ستاسو دی بې بجټ او بې پیسو مدرسو چې دا موږ تاسو پسې خبرې کوو، بل کار یې د چندونه نشته، خبرې پسې کوو. اوس په بیا چانده کوي، داسې ځان پټ کي نوزو چندې لم راغواړي، چندې له نه جنت له دې راغواړي. ته بس یو چانده به دې سي 100 روپۍ دې ورکړي دي، 1 کروڑ به دې ورکړي. کروڑ چې مونږ ورسره مام ورسره څو خرڅ کي کروڑ نه کوو. 1 لک به دې ورکړي نه. قدرمنو چا 100 روپۍ، چا 1000 روپۍ، چا 2000، چا 15000، چا 6000. په ایمان وایه که په 1 لک روپۍ انسان ته جنت ملاویږي 100 لکه به ورکړي که به ور نه کړي، ور به کړي که به ور نه کړي. خو جنت په پیسو دی. د جنت د چابک ځای چې راوالی، د چابک حدیث کې راځي د دنیا او د مافیها نه په تیزه به سبحان الله وایي قیمتي دی. که جنت 1 ساس کې اوبه راشي او دنیا 3 حصې اوبه ده او په دې کې 1 ساس کې وغورځېږي نو دا تمام سمندرونه به د چینو او د شاتو نه زیات خواږه شي. که د هغې 1 هوره راشي او هغې د لوپټې هغه چمک دلته داسې کي نو بیا به ټول عمر تیاره رانه شي، دا نور به خپله رڼا پرېږدي. داسې جنت دی. ښه یو جنتي چې کله لاړ شي وي د خپل جنتي دروازې ته ګوري او هغه به جنتي، هغه جنتي چې د خدای بې خونده به دا سړی به د خدای بې خونده دا به هغه جنتي چې جهنم کې دومره سېزلی شوی. امام بخاري رحمه الله فرمایي چې بلکل سکور به ترې جوړ شوي. څه هلکه چې د چا جنت خوښي دی خوا ګورې څه به ترې جوړ شوي؟ سکور به ترې جوړ شوي. سکور تک تور به نو وي دا به آخري جنتي وي. دا جنتي به راواغستی شي او وي دته به کفار پیغور ورکړي چې مړه مونږ که جنت کې پراتو خو خدای نه منو، خو دا راته ووایه چې دا په دوزخ کې، نو دا تاسو په دوزخ کې څه کوئ؟ نو وي الله رب العزت په غیرت کې راشي جوش کې کما یلیق بشانه. نو وي دا حکم به وکړي چې دا جهنمي د دې جهنم نه راوباسئ. نو وي چې راوی باسي نو داسې تک سوځېدلی به تک تور به سکور به وي. نو بیا به ورته وایي چې نهر حیات کې وله غوپه ورکړي، یو نهر به جوړ شي، حیا یا حیات. مالک راوی بخاری شریف کې وایي شک دی، امام بخاری وایي. نو وي داسې به رازرغون شي لکه سیلاب چې راشي او په غاړه کې لخه جمع شي او د سیلاب په دغې غاړه لخه کې یو غنم یا د جوار دانه زر رازرغونېږي. وي دی به داسې یو دم رازرغون شي او چې رازرغون شي نو که اوس در باندې ښه ولګي خو په تیزه به سبحان الله ووایه ګینې ځکه څوک پرې نه وایي نو خدای دې وله بیا نه ورکوي، نو ځکه چې خفه به وي. د دې دنیا یو په لسه جنت به وله خدای ورکړي. مسلم شریف کې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې د دې دنیا یو په 40 چنده غټ جنت به وله خدای ورکړي. په ایمان وایي دا هغه بې خونده جنتي دی. بې خونده جنتي پېژنې چې په دنیا کې چاته سم د سړیتوب کار نه کړی، ګناهګار، دا هغه دی. جنت دومره قیمتي دی، دومره. زه اکثر خلکو ته دا تقریر کوم خو دا جمله ورسره اخره کې د ځانه وایم چې حدیث کې راځي چې یو سړی په بچي باندې ناظره ووایي. څه شی ووایي؟ حافظ نه دی چې په سر یې تاج په سر یې او د انور نه زیاته رڼا کوي، وروره ناظره پې ووي. نو خدای به د ناظره خوان مور پلار ته د قیامت په ورځ د جنت شین لباس واچوي. او دا باقی جمله ورسره زه خپله وایم چې دا شین لباس څه شی دی؟ کاکا جی، ماما جی، ملک صاحب، کاکا، ماما، کچرا، مشرا، دا څه شی دی؟ دا د جنت لباس دا دی چې دا ټوله دنیا د سرو زرو کې او یو سړي لی ورکړي چې بس دا ستا شوه، دا نور ستا همسایه دي. او د قیامت ورځ راشي او دی مسلماني او دی راشي وایي چې دا ټوله دنیا ورکومه خو ماله د دې ناظره خوان د پلار د جنتي شین لباس نه یو تار راکې، یو تار. نو وي ده ته به وویلی شي چې ته ډېر غریب یې، دا نشي اخیستی.
داسې قیمتي جنت دی، دای قیمتي لباس دی، د چابک زیاده دنیا او د ما فیها نه افضل دی. ما چې راوستې نو کو چرته د دین د پاره دی 1 روپۍ ولګولا نو الله به د هغې په مقابله کې جنت درکړي. که صدقه دې وکړله خدای به د جهنم اور در باندې بند کړي. که د الله د دین د پاره د جاني او مالی قرباني وکړله الله به د قیامت پر ورځ د مجاهدینو په صف کې پاسوي. الله به د علماو د خادمینو په صف کې پاسوي. الله به د حافظانو د محبینو په صف کې پاسوي. کله چې عالم جنت ته ځي، کله چې حافظ جنت ته ځي، کله چې اهل الله جنت ته ځي، دا خادمان، دا محبین، دا سامعین په حدیث درود سردار کونین با دیم جنت ته ورسره لاړ شي. چې کله جنت ته دوی ورشي تر دې پورې حدیث کې راځي دوی تر دې پورې دا به وایي چې په دا چا کمې سختې تېرې شوي دي، تکلیفونه تېر شوي دي، د علماو دي درجو ته به وګوري، د دوی دي وینو ته به وګوري، د دوی دي زخمونو ته به وګوري. وی دوی له چې الله په دغه کم مقام ورکوي نو دوی به افسوس وکړي چې کاش زمونږ دا وجودونه په اره اره ریبلې شوي وي. موږ په دنیا کې 1 روپۍ جب کې نه وی اچولې، موږ دې خولې ته 1 نوړی نه وی اچولې. ما تر دې پورې روایت کتلی دی علماء کرامو ته ویم غریبۍ تېرې کې، اولګې تېرې کې، لله و قضاء الله یې تېرې کې، د الله د رضا نه پاره تېرې کې. حدیث مې اورېدلی که یو سړی د غریبۍ په خاطر د الله د رضا لپاره 1 نوړی په لاره باندې ژوند تېر کړي الله به د دې 1 نوړی په مقابله کې ورله جنت ورکړي. قدرمن رښتیا وایې د علم درجې خپلې دي، د حفظ درجې خپلې دي، د محنت درجې خپلې دي، د غریبۍ د تېرولو درجې خپلې دي. ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ویسے ویسے ہو گئے. دا چې تاسو ته په شړ او بړ کې ښکاري رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے کہ بانداز بہار آئی ہے. الدنیا حلوۃ حضرۃ فانظروا ماذا تعملون. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. پل غلط پلار مکتبی حسابا، دا مالونو والا، دا دولتونو والا، دا خوش رنگو والا، دا خوش نماو والا، دا سبز و گرین گارڈر والا، دا به د قیامت پر ورځ ذلیل ولاړي. دا فقیران، دا ملنگان، دا ببرسری، درب قلندران، دا محبوب فدایان، عاشقان عالمان، حافظان محدثین، شیخان مجاہدین، مبلغین، صوفیاء، مریدین، پیران، دانیکان، گیرو والا، پگڑو والا، لپٹو والا، برقو والا، دا قرآن دا پاسا او دا کېدو پاسېدو والا، دا قرآن په عشق کې مړه کېدو ژوند کېدو والا با د قیامت په ورځ دومره اوچتو مرتبو باندې والذین اوتوا العلم درجات الله بر جنت دغه تمامې درجې پر حدیث د ابن عباس رضی الله عنه ټول دې خاوندانو نه الله نصیب وګرځي انشاءالله. دا لاندې خلک پورته ګوري چې یا صاحبه دا څومره لرې لرې اوچت پراته دي، خدای دې مونږ هم دې ځای ته ورسوي. ورته به وایي کښېنې دغلته کښېنې، دغه ځای کې به هغه سړی کښېني کم چې په دې لاره تلي. انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکے تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. سخت به تیرے، لږ به تیرے، تند به تیرے، خوب به پرېږدې، موبایل به پرېږدې، یوټیوب به پرېږدې، تسبیح به لاس کې نیسې، رباب به پرېږدې، شراب به پرېږدې، په خوله به لا اله وې، قال قال رسول الله به وې، ختم نبوت زنده باد چې به اسلام زندہ باد بوئے، پا مخ بانی با پترے نہ رکھاگے، پا مخ گیرہ کی با گمنز ہوئے، خیستہ بے برابرے، سر بانی با عزت مند و لاس دا خوشحالے نوے، سر بانی با لاس دا رسول اللہ دا سنت پا خاطر دا وقتو با عزت مند و پگرے با پسرک دے، تسبیح با لاس کی نیسی، انصاب با لاس کی نیسی، زوانی با لکہ دا بوڑا توپ تیرے، دا سی با پیغلم کری کے جن دا حیال تیرے، چی زوان عاشق رسول سنگت تیرے، طالب علم سنگت تیرے، دا قرآن عالمی سنگت تیرے، دا قربانے با خدای قبولی کی، دا فقیرے با خدای قبولی کی، دا بے وسع با خدای قبولی کی، دا نہاری با خدای قبولی کی، دا عزت مند شوگیری با رب قبولی کی، دا جذبات کنٹرول کول با رب قبول کی. امام محمد تا چاہوی عبدالحی سے بھائی التعلیق الممجد کی وی خدای کم مرتبہ درکلا وی دا علم و دا دی قربانو دا برکت جنت کی خدای دیر غٹ مرتبہ رکھا. ورته وی قاضی ابو یوسف کم دی شان ورشا سے انوار الباری کلی وی زمان امبر ده ذکر د پهلم کی اوچتو قربانې ته ډېرې وي. ورته وی امام ابو حنیفه صاحب کم ځای دی. ورته وی زه ته کلاسه پښتو کې وایم په عربي ته نه وایم پښتو کې راته وایم خو چې پیش وې
نو د امام ابو حنیفه د روح د پاره په پتیزه سبحان الله وای چې هغه روح ته ورسی. امام ابو حنیفه کوم ځای دی؟ ډېر لوی عالم دی، امام اعظم، سپرلیټیو ډیګري ده. تذکرة الفاس کې امام ذهبي وي 2.5 مجتهدین مطلقه دي په سر وته دی پروت دی. د صحابو نه پس دومره لوی علم په جهان کې تا قیامت چاله خدای دومره نو ورکړي. ورته وی امام ابو حنیفه رحم الله هغه خو د خپل لوی علم او قربانو د برکت د جنت په سوکاړو کې پروت دی. راځي عزتمندو د دې درجاتو پته بر قیامت پورز لګي. ټول خلق وي زه جنت ته، زه دوزخ ته، زه جنت ته، زه دوزخ ته. الله به عالم ته وي قف صبر وکړه ته به یوازې داسې نه ځې. ان من امتي من يشفع للفئم من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. د شفاعت دنیا احادیث دی، قرآن حدیث پہ گواہ دے. یو عالم سره به الله رب العزت داغه شاگردان، خادمان، محبین چې با عملی وتبوی دا ټول ځان سره د علم د عزت د برکت جنت ته داخل کا. علم خو علم دی، د دې وجه نه د خدمت په زم کوم، خو د علم خدمت په سلور کسه کېږي. پسو وای پسو عالم به خدمت کوي، خدمت ادارې چې خی به، شاگرد به خدمت کوي، خدمت ادارې چې یادی به، خادم به خدمت کوي. د دې دواړو خدمت پکې مدرسه به جوړي، د ډوډۍ چغم بوله کی، پیسې بروړي، اعلان به کوي الک مولا صاحب دې، طالب صاحب دې، دا او دریم سلورم اگر چې د دې درې وانو خبري اوري نو چې څوک سووري عمل به پیو کی. نو کله برته وی الکه مونږ کوي، مونږ بکو، کله به وی جهاد لزو، کله برته وی دعوت کو، کله به وی ختم نبوت جلسه کو، کله به وی رو دین دا کار دی، او کله برته وی جمعات جوړو چاندر وړي خدای مو بخا. ټول خبرې به اورو که بناورو. نو چې دا سلور کسانی نو د دې علم د خدمت د برکت به دا سلور وړه خدای جنت کې داخل کی. خدای دې پنځم نه کی، الله پاک دې په دې سلورو کې داخل کی. امین وای ان شاء الله. د حضرت جانزاده مولوی صاحب دا مدرسه دا چې دا څنګه روانه ده، دین دوګنی را چوګنی ولا خدای نورم ترقی ورکی. امین وای. او ان شاء الله دا ورونه پاتې دي کې شیشې پاتې دي، دا څه پکې مطلب د بجلی کار پاتې دي، پکې نشتا. ان شاء الله دا ټول کارونه بکاو کنه بکاو ان شاء الله. کو بکبره کو ان شاء الله. د اوس نه واده وکړي که چېرته مشر عالم راغی او د هغه پې تسلي د شد صدر وشوه او هغه وی چې دا پلان کې، نو ان شاء الله قرباني به کوو که نه به کوو ان شاء الله. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.